أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سورة توبہ 25 نمبر آیت. په دې 25 نمبر آیات کې د الله تعالی د هغه انعام او احسان ذکر کیږي چې کم انعام او احسان په مسلمانانو باندې هر ټیم په هر موقع کې شوی دی او کم د وخت په ضرورت په بنیاد باندې ټول نه اهم او ضروری هم دی. د الله تعالی د نعمتونو ذکر کولو مطلب دا دی چې تاسو د الله تعالی سره مینه پیدا شي، وفاداری پیدا شي او د الله تعالی د امداد او د الله تعالی د احساناتو په مقابل کې تاسو د مخلوقات غلامی هغوی د عاجزي چاپلوسي د پرېږدوئ او د یو الله تعالی منونکي جوړ شي. دا د دې حاصل او خلاصه دی. الله تعالی وایي لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة ویوم حنین. یقینا الله تعالی امداد کړی ستاسې په مواطن کثیرة په ډېرو ځایونو کې، یعنی په هر ځای کې ستاسو مرسته کړله. ډېر ځایونه دي هغه چې ستاسو مرسته پکې شوې ده، ستاسو امداد یې کړی دی. ویوم حنین په ورځ د حنین باندې هم، بدر کې ستاسو امداد شوی دی، احد کې شوی دی، نورو ځایونو کې شوی دی، فتح مکه کې شوی دی، خو خاص کر د حنین په واقعه کې ستاسو امداد هم الله تعالی کړی دی. حنین واقعه دا د فتح مکې نه وروسته راغلی ده. دا ډېر تفصیلي واقعه ده، د دې ډېر عجیبه اړخونه او شاخونه دي. دې واقعه کې ډېر عجیبه سبقونه، مسائل او فایدې دا موجود دي. تفسیر مظهری په دې حواله سره د حنین واقعه ډېر په تفصیل سره د مستند تاریخونو او روایتو برنا کې ذکر کړی ده. د حنین واقعه چې کومه ده، کله چې په 8 هجری کې د رمضان المبارک په میاشت کې مکه فتح شوله، نو په عربو کې یو مشهوره غټه قبیله و، د هغې قبیلې نوم حوازن. حوازن ډېره غټه قبیله وه. د دې شاخونه چې کوم دي طایف ته رسېدلي و. طایف خلک هم د دې سره ټچ خلک او د جنگي لحاظ باندې هم دا خلک د جنگ ډېر زیات ماهر و. یو رعب په عربو کې لارو. کله چې مکه فتح شو نو حوازن قبیلې مشران راجمع شو. د دې مرکزی قیادت چې کوم دی مالک ابن عوف د دې قیادت کاو چې دا وروسته بیا مسلمان شوی دی. او دا وویل چې مکې د فتح کېدو نه وروسته، د قریشو د مغلوب کېدو نه وروسته د مسلمانانو قوت او حوصلې اسمان ته ورسېدي. اوس به ردي مخه زموږ طرف دی. د حوازن قبیلې د وخورو دپاره به اوس دې تیاری نیسي. نو ښه دا ده چې د زموږ د خلاف دي کله تیاری نیسي، موږ مخکې تیاری ونیسو، به دوی حمله وکړو او به دې باندې خپل رعب قایم کړو. د دې دپاره به دوی کې دننه مشورې میټینګونه روان شو. د حوازن قبیلې چې څومره شاخونه ټول به دې باندې متفق شو. صرف 2 قبیلې داسې وي، وړې قبیلې به دې کې دننه وي شاخونه د حوازن، چې هغې د دې خبرې نه انکار وکړو. او هغې مالک ابن عوف او د هغې نورو ملګرو ته وویله چې که ټوله دنیا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخالف شي او جنگي میدان کې دوی د هغې خلاف ودرېږي، نبي علیه السلام یوازې ولاړي، هم نبي علیه السلام به ټوله دنیا باندې غالب کېږي. دا زموږ یقین دی. اگر چې دې وخت کې خلکو ایمان نه راوړی، مسلمانان شوي لا نه وو، لیکن په دې خبره باندې مطمئن وو. لہذا د نبی علیه السلام خلاف په هېڅ میدان کې ودرېدل نه غواړو. تاسو که جنګونه کوئ که نه کوئ، خو موږ ستاسو ملګري په دې کې نه یو. نبی علیه السلام ته چې کله مکه کې د دې خبرې اطلاع وشوله، نبی علیه السلام ټول صحابه کرام راجمع کړل او همدغه د رمضان میاشت ته مکه ایله فتح شوې ده چې په دې کې دننه د حوازن قبیلې خلاف کار روان شو. نبی علیه السلام اول ټول صحابه کرام راجمع کړل، ځکه د حوازن قبیلې جنګونه د هغوی تعداد اکثریت د دنیا ته معلوم و. نو په دې پیره کې د نبی علیه السلام سره تقریبا 14,000 مجاهدین چې دې په دې جنګ کې ودرېدل، چې په دې کې 12,000 انصار دي د مکې مدینې منورې نه راغلي دي. هغه خلک دي چې کوم مکې په لاس باندې فتح شوې ده، څه مهاجر دي، څه انصار دي د مدینې نه راغلي دي د مکې د فتح دپاره. 2,000 کسان داسې دي چې د فتح مکې نه بعد مسلمانان شوي دي او د مکې د خواوشا علاقو سره تعلق دی. 14,000 مجاهدین تیار شو
نبی علیہ السلام د قریش چې کوم مغلوب شوي دي او د هغې تسلیم شوي مکه معظمه کې هغې ته وویل چې موږ له به تاسو تورې اسلحې عاریتن یعنې په سوال باندې راکړئ موږ صرف د حنین جنګ لړوهو بیرته راوړو تاسو ته حواله کوو. نو په دې کې ځینې مشران لیډرانو نبی علیه السلام نه تپوس وکړه چې آیا دا زموږ نه غصب کې که نه څه طریقه ده؟ نبی علیه السلام ورته ویل نه، دا به ستاسو اسلحې دي زموږ سره امانت پرتې موږ صرف د یو جنګ پې کوو بیرته تاسو ته حواله کوو د دې به زه ذمهوار یم. نبي علیه السلام فرمایل. نو د قریشو سردارانو لولي مشرانو هم اسلحې راویستلې 100 نیزې داسې تورې خوشه سامانونه راویستل نبي علیه السلام ته حواله کړه چې دا ویسي. کله چې دا مجاهدین د کچې اختر په شپږمه ورځ باندې د مکې معظمې نه راووتل نبي علیه السلام له دې سربراهي کوله په دې کې 14,000 د جنګ دپاره لاړل او باقي بې شمېره ډېر زیات خلک د دې دپاره لاړل چې دا لا مسلمانان شوي په دې ټایم کې نه وو او د دوی خپلوان او د دوی په خاندان کې داسې خلک وو چې د مسلمانانو په لاس باندې قتل شوي وجلی شوي په جنګونو کې. دا خلک تماشې دپاره ووتو د دوی خیال دا و چې که فرض که حوازن قبیله غالب شو نو موږ تر انتقام اخیستلو زبردست موقع میلاو شو موږ به خپل بدل پکې واخلو او که داسې وشوه چې مسلمانان غالب شو حوازن شکست وخوړ نو حوازن سره خو زموږ څه واسطه نشته شپېته فیصده شکست وخوري په دې کې مر زموږ تاوان نشته دی. په دې کې ځینې خلک داسې هم دی چې په دې جنګ کې ووتو د نبي علیه السلام د قتل لپاره. یو کس پکې خپله قصه بیانوي تفسیر مزاري ذکر کړې ده چې زه به دې تمه باندې ووتلم چې زه به غلې په نبي علیه السلام باندې حمله کوم اصل به حوازن قبیلې باندې به وراوړي په ما نه راوړي او زما تره چې کوم دی هغه به د بدر په جنګ کې مړ شوی دی د مسلمانانو د لاسه نو زه به هغه انتقام واخلم. وایي چې کله موږ حنین ته نږدې شو نبي علیه السلام یو ځای کېناست د ونې لاندې 2 صحابه کرامو ته پیاره کوله وایي زه غلی د شا طرف نه ورغلم چې د ناڅاپي پې حمله وکړم چې دا صحابه کرام مه ونیینې. وایي نبي علیه السلام سمدستي راتاو شو ما ته آواز وکړه چې دې خوا راشه. زه راووختم زما خیال دا و چې دا زما د ارادې نه خبر نه دی. وایي زه نږدې ورغلم نبي علیه السلام زما په سینه باندې لاس کېښودو او د الله نه سوال وکړه چې یا الله د دې د زړه نه د شیطانان وباسه د غلطې منصوبې دې ختم کړه. وایي زه شرمېدم ما ښکته کتل چې کله ما ته یې چې پورته وګوره ما چې پره وکتل نو زما د ډنه ټول بغض هغه ټول نفرت ختم شوی او زما په ډګه کې د نبی علیه السلام محبت داسې جذبه تاوېدله. وایي نبی علیه السلام ما ته وویل چې اوس داسې وکړه چې په دې کفارو خلاف وجنګېږه خو په نرۍ باندې وجنګېږه بس. وایي دغه ټیم کې زما اړه داسې راپچت شو داسې زه مطمئن شوم چې او دا د الله تعالی دشمنان دي د حوازن او د دې سره جنګ کول پکار دي. وایي دغه د خوا نه زه را دې خوا شوم د حوازن سره زما جنګ بیا وشو او ډېر خلک زما په لاس باندې ووجلی شو. مکې معظمې ته چې کله زه راغلم نبي علیه السلام راوغوښتلم او ما ته یې وویل چې د کوم ټیم نه ته د کوره وتلی وې ما ته پته وه چې ستا په ډګ کې داسې خبرې تابېږي ما ته الله تعالی د وحي په ذریعه باندې ښودلي وو چې دا کس ستا په مرګ پسې تابېږي خو زما دا یقین و چې ته ما وجلی نه شي ځکه الله تعالی سره نبي علیه السلام سره الله تعالی د مخکې نه وعده کړې وه چې والله یعصمک من الناس الله تعالی به د خلکو نه ساتي. نو زما یقین و چې ما ته وجلی نه شي لکه ته ما پسې راوتلی وي. دا کس بیا مسلمان شو او لوی درجې صحابي شو. دی وایي چې کله موږ تفسیر مظهري لیکلي دی چې کله مسلمانان حنین ته نږدې شو مسلمانانو یو کس ولیږه چې د حوازن قبیلې جنگي علامات او آثار معلوم کړي چې څومره تیاری کړي دي څومره خلک ورسره دي جنگي نقشې څه ده چې په هغه طریقه باندې مقابلې دپاره تیاری ونیسي. یو صحابي لاړ هغه 2 ورځې دوی سره منځ کې پاتې شو د حوازن قبیلې سره چې هغوی نه پېژاندو چې دا مسلمان دی او مسلمانانو ته معلومات جمع کوي. نو د اندازه ولګوله چې په دې ټایم کې د حوازن قبیلې چې کم خلک را جمع کړل جنگ دپاره. تفسیر مظهري د هغې مختلف اقوال نقل کړي دي. حافظ ابن حجر رحمه الله وایي چې د دغې تعداد 24,000 یا 28,000 خلک دا خلک را جمع کړي د یو قول پکې د 4,000 شته دی. تفسیر مظهري وایي ممکنه ده چې په دې کې جنگي خلک چې کم دی د 4,000 او باقي خلک چې کم را جمع کړي نو تفسیر مظهري وایي چې مالک ابن عوف خلکو ته ویلي چې هر سړی چې جنګ ته راوځي خپلې ښځې بچي به ځان سره نغد راولي څومره مال دولت چې ورسره دی کونډ به راوباسي جنګ ته به حاضروي د دې دپاره چې کله دا شکست خوري او تښتي نو بچي او مال په میدان کې پاتې کېږي مسلمانانو لاسونو ته به ځي نو د خپلو مالونو او د خپلو بچو د وجه نه به دی مجبورا جنګېږي دا بچي او مال به د هغه دپاره زنځیر غونته کې حیثیت لري تښتېدی به نه شي او دا خلک واقع به جنګ کې کافي مهارت لارو. نو تفسیر مظهري وایي ممکنه ده چې عسکري جنګي خلک پکې 4,000 او یا 40,000 باقي دوی زنانه او ماشومان په غټ مقدار باندې حنین ته حاضر کړي.
مالک ابن عوف چې کوم دی راغی خلکو ته نصیحت شروع کو او د خپل قبیلې ته ویل چې ګورې مسلمانان په قریش باندې غالب شو مکه ونیوله خو په دې وجه باندې چې قریش د جنگ سره آشنا خلک نه و جنګونو نه پوهېدل جنګي مهارت نه لارو او که دې زمونږ غوندې قبیلې سره به جنګ شو دومره غټې قبیلې سره دومره ماهرې قبیلې سره دا به د شکست اخرنۍ موقع وي بله موقع به دې ته میلاو هم نه شي یعنې دې ځای باندې به ختمېږي دا مطلب هغې نه بعد عسکري خلکو ته وویل جنګي خلکو ته چې هر کس سره به خپل زنانه ورسره خپل ماشومان مال دولت په ګوند ورسره او دوی به د خونین په موقع باندې به سهار وختي د خپل صفونه جوړ کړي زنانه پسې شاته ولاړې ماشومان او جنګي خلک به مخ کړي د دې خاطر نه چې د تیښتې لارې بند دی تښتېدی نه شي او ناڅاپي به په مسلمانانو باندې حمله وي د دې سره سره د خونین په علاقه کې څلور طرف به باندې دې حوازن قبیلې پټ خلک کېنولی په دغه درو کې پټ خلک کېنولی چې کله دې خلکو حمله وکړله تاسې به څلور طرف نه غشي وروئ چې مسلمانانو باندې ورختایي راشي او د جنګ حوصلې ختم شي دا د کافرانو د جنګي تیاری حالات مسلمانان چې کله خپل منځ کې اندازه ولګوله چې 14,000 مجاهدین دي او اسلحې سامانونه مکمل پوره دي هېڅ کمی هم نشته د ډېرو مجاهدینو مسلمانانو په خوله باندې داسې الفاظ رالو چې په اول ځل باندې دومره غټ تعداد دومره وسایل دا موږ راجمع کړل حالانکه دې نه مخکې موږ په تش لاس باندې جنګونه لړاو کړلي به 3,500 کسانو باندې به څه باندې هلته موږ فتحې کړي دي نو به دې دومره 14,000 خلک چې موږ د وسایلو سره راجمع شو نو کم طاقت به زموږ مخې ته ودرېږي دا الفاظ د دا ویناګانې د صحابه کرامو الله تعالی خوښې نه شوې ځکه فتح چې راځي د الله تعالی په امداد به سره حاضرېږي راځي په وسایلو سره فتح نه حاصلېږي اگر چې د وسایلو استعمال ضروري شی دی لیکن په وسایلو کې دننه فتح نشته نو په دې ټیم کې چې کله دوی راغله سبا نه جنګ شروع شو نو هغوی سب بندي کړي او د صفونو په طریقه باندې خطي جنګ شروع کو او په مسلمانانو سختې حملې شروع کړلې او د هغې مقابلې ته 14,000 مجاهدین وړاندې شو چې کله دوی هغې سره مقابله کوله نو څلور طرفه د غشو زبردست باران شروع شو او دې غشو باران مسلمانانو باندې سمه ورختایي راوسته تفسیر مزاري لیکلي دی چې دې صفي جنګ خطي جنګ او د درونو د غشو ورولو یو توره تیاره جوړه کړله دوړې خورې شولې او دوړې اسمان ته اوچتې شولې په دې ټایم کې مسلمانانو باندې زبردست ورختایي راغله او مسلمانانو تیښتې لاره صحیح کوله په تیښته باندې روان شو صرف نبی علیه السلام یوازې پاتې شو او د دې سره یو څو کسه صحابه کرام هغه ورسره پاتې شو چې په خوا کې عباس رضی الله عنه ولاړل یو کس بل ولاړل او نبی علیه السلام کوشش کاوه نبی علیه السلام پیش قدمی کوي مخکې جنگ طرف روان دي او د صحابه کرامو خیال دا چې نبی علیه السلام نور پیش قدمی هم پرې دي ځکه مسلمانان وتښتېدل لہذا د پیش قدمی ټیم لري مسلمانان په تیښته باندې شو نبی علیه السلام ته اندازه وشوه عباس رضی الله عنه ته ویل چې اعلان وکړه بس تیز आवाज باندې اعلان وکړه او اعلان داسې وکړه چې کم کسان چې د ونې لاندې زما سره په جنګونو باندې بیعت کړی هغه خلک راوړاندې شي کم خلک چې د مدینه منوره کې زما سره بیعت کړی د به تا خپل سرونه قربانوم هغه خلک راوړاندې شي انصار راوړاندې شي چې کم جانصار انصار دي نو د دې اواز سره کله عباس رضی الله عنه आवाज وکړو دا اعلان یې بچت आवाज باندې است شان وکړو د الله تعالی نظام او د आवाज د هر چا وخت ورسېدو او په دې خلکو یو جرأت راولاړ شو او رتیختې به ځای باندې بیرته راواپس شروع کړل راواپس شو چې کله راواپس شو نو دوی په کافرانو باندې سختې حملې شروع کړلې دې ټایم کې د مرګ غم یې ختم شو چې لا مخکې د مرګ د سدي دا قصې د ذهن نه وتلې او چې دوی پر له دوی جنگ شروع کړو فرشتي هم راکوزې شوې ډېر بغړ مقدار کې فرشتي راکوزې شوې چې دې ځین کې به یو ذکر وشي او د دې نه بعد چې کوم دی د حوازن قبیلې زبردست ماتې وخوړله مالک ابن عوف چې دی وتښتېدو په طایف کې یو قلعه کې پناه واخیستله یوه غټه قلعه کې پټ شو ښځې بچي مسلمانانو چې کوم دی ګرفتار کړل ځان سره یې بوتلل مالونه ترې پاتې شو او په دې جنګ کې د کافرانو نه چې کوم مالونه پاتې شوي دي په دې کې 6,000 قیدیان دي 40,000 اوښان دي د 40,000 نه بره په دې کې ګډې بېزې پکې وي تقریبا 4 منو پورې سپین زر په دې کې مسلمانانو لاسونو ته راغلو دا ونیولی شو د هغې نه بعد کم کسان چې په طایب کې په قلاګانو کې پناه شوي نبی علیه السلام لاړو قلاګانې محاصره کړې تقریبا 4 ورځې قلاګانې محاصره وي او دوی به د قلاګانو نه غشې راورول او بار ته به راوتل بیا نبی علیه السلام اراده داسې وکړله چې دې ځای کې نه ځو اوس واپس اول مکې معظمې ته عمرې ته لاړ شو بیا د هغې نه بعد به مدینې منورې ته واپس کیو
نو بدې لار بدې منځ کې یو مقام ته چې کله ورسېدل هلته کې دوی د غنیمتونو تقسیمولو باندې کار شروع کو چې د بنو حوازن یو لوی دسته راورسېدله سوال منت د پاره چې موږ معاف کړي موږ مسلمان یو او نبی علیہ السلام ته ویل چې زموږ مالونه هم را واپس کړي په دې کې د نبی علیہ السلام رضاعي رور هم پکې وو چې زموږ مالونه هم موږ له بیرته راکړي زموږ حالات ډېر خراب شو زموږ ښځې بچي چې کوم تاسو تر ګرفتار دي هم موږ ته واپس کړي او موږ ایمان قبول کړی دی اسلام هم راوړی دی نبی علیہ السلام صحابه کرام راجمع کړو ورته ویلو چې دغه مالونه غنیمتونه دي بده کې زما اختیار نشته لري کې د هر مسلمان یې صدا تاسو سره ای لري چې دا مالونه سره سو کو یو خبره ده دویمه ده د خلکو بخپل کار باندې په خیمانه د مسلمان شوی د همدردی فکر ده غلا دا کم قیدیان چې دا واپس کول پکار دي خو دې بخپل رای باندې اس هم نشم کولای نه څوک واپس کولای شم نه څوک پاتې کولای شي لہذا تاسو رای راکړئ څنګه مخه ده بیا نبی علیہ السلام خپل رای پیش کړل چې زما خوخه ده سیده چې قیدیان ورته واپس کو مالونه ته پاتې بیا دغه خلکو نه تاسو وګورئ چې تاسو ته یو اختیار تاسو قبول کړئ یا به مالونه اخلي یا خپل بچی ځان سره بوزي دوه نشي بوتلې ځکه دوه کې زما اختیار نه چلیږي نو دې خلکو ورته ویل چې بس موږ خپل خزي بچي والا کی مال دې پاتې شي خیر دی نبی علیہ السلام ته ټیک تا که صحابه کرام تاسو ته مال واپس کاو نو واپس به کې نه واپس کاو نو په نور زګن کې به تاسو زمرسته کوم پیسې بدل در کومه نور غنیمتونو کې به نور زینو کې او تاسو به دې پرېدم نه نو بده زین کې د حنین دغه واقعیا په تفصیل سره ذکر کیږي الله تعالی وی لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره یقین الله تعالی تاسو امداد کړي او په ډیرو ځایونو کې و یوم حنین په ورځ د حنین باندې هم اذ اعجبتکم په هغه وخت چې تعجب کې واچولې تاسو کثرتکم زیاتوالي تاسو چې دې سوار له زره خلکو فلم تغني عنکم شیئا حس پکار را نغه د ډیرواله تاسو د پاره د حصہ شي وزواقت او راتنګ شو علیکم الارض بتاسو باندې زمکه بیمار حبت سره د پراخینا زمکه ډیره پراخه او بتاسو باندې دغه وخت راتنګ شو هغه وخت چې بدی باندې صدور ترمنه غشي ورول شروع شو ثم وليتم مدبرين بیا تاسو وګرځیدئ په شا باندې یعنی په تیخته باندې روان شو ثم انزل الله سکینته علی رسوله بیا الله تعالی نازل کړ خپل تسلی په خپل پیغمبر باندې وعلى المؤمنين فنور مؤمنان باندې وانزل نازل کو جنودن دس لخکری لم تروا حج تاسو نه لیدلی دا هغه صورت ته چې کله عباس رضی الله عنه اعلان وکړو خلک را واپس او دوباره جنگ شروع شو نو په دې ټیم کې فرشتي هم راکوزي شو الله تعالی وی لم تروا حتا سن لیدلی نو دا په اعتبار د اکثریت سره اکثر خلکو نه لیدلی نور ډیر ځنې کسان پکې داسې شته چې هغوی لیدلی دي نبی علیہ السلام د فرشتي لیدلی دي ډیر صحابه کرام خپل سترګو باندې لیدلی دي خو هغه ځین له اعتبار نشته نو په اعتبار د اکثر سره الله تعالی وی تاسو نه لیدي نو کوم روایت چې بدی کې دي چې صحابه کرام لیدلی هغه شاذ او نادر دي هغه د خلاف نه دي وعذب الذين اوذاب يورك حق کسان ته کفرو چې کافرانو وذلك جزاء الكافرين دا بدله د کافرانو ده